نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعلموا پوشی انما اموالکم بشک مالونه ستاسو اولاد ستاسو د یو فتنه و امتحان دی. وان الله عنده اجر عظیم بشک د الله سره ډېر لوی اجر دی. سورۃ انفال آیت نمبر 28. مال امتحان دی. فتنی مطلب دا نه دی چې خامخا دا یو نقصانی شی. مال د الله د طرفه یو امتحان دی او ښه مال ښه شی دی او بد مال بد شی دی. اوس د مال په ګټلو کې چې کومه امتحانات دي او فتنې دي نو هغه 3 فتنې دي. د مال حصول یو فتنه په دې کې ده او د مال په جمع کولو کې بله فتنه ده او د مال په خرچ کولو کې بله فتنه ده. 3 امتحانات دي. اولنۍ فتنه چې د هغې حصول دی نو هغه دا دی چې غټه فتنه او دا دی چې سړی په ګټلو کې او د هغې په حصول کې چې د حرامو د حلالو تمیز نه کوي. بس په هره طریقه باندې او دا خبر داسې عامه شوي دی چې که یو سړی بیانونکی هغه لګیا یې بل ته ګوته نیسي نو په خپل هم دی په حصول کې داسې خیال نه کوي او دا ډېره غټه فتنه ده چې اوس مال اوس فرض که مونږ داسې باید که سړی جومات ته چنده کوي نو جومات ته چنده کول خو ډېر غټ کار دی که نه، ډېر لوی ثواب دی. خو یو سړی راشي او هغه دله ورکړي یو 15 لکه روپۍ، دا 15 لکه روپۍ دي جومات په چنده کې ته قبولي که او زما طرف یې ولګوله، د ده ښه صحیح پته رهي دا ډېر غټ حرامي سودخور دی او د ده په مال کې ذره برابر چې کوم دی حلال نشته. نو اصول خو دا دی چې دی ورته چې وروره دا پیسې په خپله ولګوه دا به جومات کې نه لګي. جومات کې حلال مال پکار دی چې ولګي، لیکن دی هغې ته ټینګېدی نه شي بلکې الټه به وایي چې یاره ما په خپل وخت کې جومات ته چې کومه دی دومره چنده کړې وه او دومره فنډ د جومات و. دا سوچ به نه کوي دومره فنډ د جومات و نو څومره پکې حلال و څومره پکې حرام و. د دې وجې نه دا ډېره اهمه خبره ده چې مال چې کومه دی نو دا حاصلول په دې کې د مؤمن دپاره غټ امتحان دا دی چې دی به د حرامو د حلالو تمیز کوي چې دا حلال دی او دا سری دا حرام دی. او که دا تمیز تی وتلو نو د مال د ده لپاره سکورلټي دی او جهنم دی او د ده لپاره چې کوم دی عذاب دی او قهر دی. او دا د حلالو د حرامو تمیز دا د دې دور ډېره لویه فتنه ده. رسول الله فرمایي یو زمانه به راشي چې خلک په جګړې د حرامو د حلالو تمیز ختم شي، دا به نه پته ورته نه لګي چې کم طرفه مې وګټله او د کم طرفه مې څه کړه راوړه او هېڅ پته به نه لګي. په دې نبي علیه السلام فرمایي چې په والله ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم. وایي زه په دې نه یېرېږم چې تاسو به غریبانان شئ، زه په دې باندې یېرېږم چې الله به تاسو باندې دنیا دومره پراخه کړي لکه څنګه چې به تېر شوي خلقو پراخه شوي وه. فتنافسوها کما تنافسوها، تاسو به هغې ته معبود وایي، دومره خوند او شوق ذوق او دومره توجه رجوع به کوئ لکه څرنګې چې هغوی کوله. نو تاسو به هلاک تهلککم کما اهلکت، څنګه هغه برباد کړي اوس تاسو برباد. دا بخاري او مسلم حدیث. په دې وجه باندې نبي علیه السلام فرمایي چې زه یېرېږم په تاسو باندې. نو په دې یېرېږم کعب د عیاض حدیث دی، رسول الله فرمایي ترمذي احمد نقل کړی دی چې ان لکل امة فتنه و ان فتنه امتي المال.
د هر امت دپاره فتنې او زما فتنه امت دپاره فتنې چې کومه دی دا مال دی دا به پکې زیات شي. ان من اشراط الساعة ان يفشو المال او یکثرو وتفشو التجاره. دا تجارتونه چې دا به هم زیات شي. هر یو سړی به کاروبار شي. نن چې کومه دی ورکوټه ماشوم دی هغه پراپرټۍ کاروبار شروع کړی دی. خال کې خو ټول پراپرټۍ والا دي. ټول چې کومه دی نو بس کاروباري سوچ دی او په دغې غم باندې د ماشوموالي نه اخته شوي دي. نو په دې وجه باندې اولنۍ فتنه چې دی نو هغه داره چې په حصول کې چې دی نو سره ته د حرام او د حلالو تمیز نه کوې خو بس پیسه را جمع کول پکار دي. واقعي چې نن سبا د پیسې ډېر لوی قدر دی. پیسه داسې حلاله پیسه خو ډېره ښه ده خو لیکن نن د پیسې قدر دی د حلال د حرامې تمیز پته نشته دی. نو دا ډېره غټه فتنه او امتحان دی چې یو سړی مال ګټي او په دې کې د حرام او د حلالو تمیز نه کوي. او د حرام د حلالو تمیز کې دا خو ډېر ښه عبادت دی. دا خو بیا پیغمبران هم کړي دي او صحابه هم کړي دي او تابعین هم کړي دي او تبع تابعین هم کړي دي. خو که فرض که دا فرق نه کوي نو واقعي دا ډېره غټه خطرناکه خبره ده. امام بخاري رحم الله هغه هم کاروباري سړی و خو داسې کاروبار یې خو نه کوي چې خپل حدیث یې پرېښود. ځکه زموږ مجان اول کاروبار نه کوي. کاروبار شروع کړي څه علم پسې پرېږدي نو به تش دوکانداري بیا. او زموږ درس و تدریس سره کاروبار نه چلیږي. درس و تدریس کاروبار نه مني. نو چې کاروباري شوی بس هغه څه دې پاتې شي. نو د هغه داسې کاروبار نه و تجارت و خو لیکن داسې خو نه و. او نګراني به یې کوله لکه امام ابو حنیفه رحم الله او نګراني یې کوله. داسې نه و چې یاره بس هغه مستقل ورته ناست و. امام بخاري رحم الله یو ځل سامان اخیستلی دی څه راړسېدلی نه دی او چې راړسېدلی نه دی یو سړي ورته وویل چې کله راورسېږي نو مال یې په 10,000 درهم په ګټه راکړې. نو هغه ورته چې راړسېدلی نه وي مال چې کله قبض شوی نه وي که نه دا ته بچا من نه شي خرڅولی. نن سبا خو کاته بل شانتي ده. هلتې اخلي پیسې لېږلي هم نه دي او بیا به چې ټلیفون وکړي چې هلکه دا مال چې کومه دی تا له 2 لک روپۍ ګټي خرڅ یې کړمه. څنګه یې خرڅ یې؟ ته راته څه یې؟ وکیل یې؟ ته یې ملګری یې؟ ته یې پارټنر یې؟ ته څه شی؟ دا اوس تا نه دا اخیستی و اوس یې ته څنګه خرڅ یې؟ تر څو پورې چې قبض نه وي شوی تر هغه وخته پورې دې خرڅولی نه شي. لیکن ټول خلک خو لګیا دي دغه شانتي ګټې مټې کوي. صفا سود و هغې ته خلکو چې کومه دی نه حرام نه وایو. یو کاروبار روان و وروسته پته ولګېده نیکان بدن پکې څومره ګیر شو نارینه زنانه پکې څومره ګیري شوې. هغې ته چې کومه دی صفا ښکاره سود و هغې ته خلکو حلال ویله. نو دغه شی ختم شوی دی. امام بخاري ورته ویل چې کله مال له رسېدلی نه وي تر هغه وخته پورې زه تا سره خبره نه شم کولی. چې کله مال له ورسېدو امام بخاري رحم الله ته ملاو شو قبض شو نو هغه چا ورته ویل چې یاره مال یې په 20,000 درهم ګټه باندې راکړه ځکه ګران شوی دی. هغه ورته ویل چې نه. بل کس پسې جواب وکړو هغه ته ویل چې دا تا سره خبره ما کړې وه احد نه و شوی خو صرف به ته مې ویلو چې راشي بیا به ګورو نو دا په 10,000 درهم باندې واخلي. هغه ورته ویل عجیبه کار دی وکړو 20,000 درهم په ګټه نه ورکړې او په 10,000 درهم په ګټه ورکړې. نو هغه ورته ویل چې هر څه دی زه څه خاین نه یم او نه دوکهباز یم. ما ورسره جبه کړله او زما له دنیا سره څه تعلق دی. دا اوس ځان له خورم نه. دا ګټه خو ټول د یتیمانانو د کونډو دپاره ده او په خپله به کې امام بخاري نهر تو هر ګرځېدلو. دې ته ویل کېږي مسلماني چې په ګټه کې به څه کوې دا احتیاط کوي. امام طبراني نقل کوي جریر بن عبدالله بجلی رضی الله عنه دا د حمص دی یمني دی عیسائی دی اسلام قبول کړ. د رسول الله د وفات نه تقریبا 4 ورځې یا 3 ورځې مخکې اسلام قبول کړی دی. په دې ورځو کې د نبی علیه السلام سره هغه بیعت کړی دی
او ورته جریر ویل چې ته مسلمان خو شیخ خو زما سره بیعت وکړه په دې باندې چې ته به د مسلمان خیرخوا یې. بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النصح لكل مسلم، چې ما د رسول الله سره بیعت وکړو په دې باندې چې زه به د هر مسلمان خیرخوا یم. مسلمان ویم دی ته چا خیرخوا یې، و چې مسلمان خیرخوا نه وي نو دا څنګه مسلمان شو؟ دی بدخوا دی، زړی د کینې بغض نه ډک دی. نو د هغه نوکر هغه ولېږلو، خپل نوکر یې ولاړ شي یو اس ماله واخله. دا هغه انسان و چې نبي علیه السلام خواله راغلی او نبي علیه السلام دته خپل څادر خور کړی دی او څادر یې ورچولی دی او په دې یو ټکي باندې هغه اسلام قبول کړی دی. دا مسلمان به بغیرته نه وي خو مسلمان به باادبه وي. دا مطلب یې مسلمان به بغیرته وي، بغیرته به نه وي، مسلمان به غیرتي وي خو دا باادبه وي. او نبی علیه السلام چې کله جریر بن عبدالله ته څادر ور واچو نو بیا یو قانون پیش کو خلقو ته. صحابه ته ویل یاد ساتئ چې کله د یو قوم مشر راشي د هغې قدر کوئ. اذا جاء کریم قوم فاکرموه. او هغه په څادر کې نه ناستو ځکه چې هغه هم پوهېدلو دي چې خو نه وایي چې زمونږ بعضې خلک داسې چې چا قدر وکړي عزت یې وکړي نو هغه نه ځان ورک شي نو په ګډو وډو سر شي. نبی علیہ السلام ته قانون هم پیش کو، څادر یې متواچو، لیکن هغه هم څوک و دا خپل قوم مشر و، هغه څادر راواخیستلو ښکلی کو، نبي علیه السلام ته ورکړو، الله دې ستا نور عزت هم زیات کړي. بیا اسلام قبول کو او بیا ته د رسول الله سره په دې وکړو چې د هر مسلمان خیرخواهي به زه غواړم. زه تاسو مونږ اوس په خپله باندې دلته چې ناست یو، څوک ډېر نیکان دي، څوک په پسې دویم نمبر وي، څوک په دریم نمبر وي، څوک به ډېر منځونه کوي، څوک په لږ منځونه کوي، د چا ګیرې به اوږدي د چا به لنډې. زه راځئ د خپله مسلماني اوس وګورو د جریر سره. جریر بن عبدالله بجلي رضی الله عنه خپل نوکر ولېږلو، وایي زما دپاره یو اس واخله. دا امام طبراني فی الکبیر نقل کوي. دا کتاب دی، 3 کتاب دي، الکبیر، الاوسط، الصغیر. په الکبیر کې دا نقل کوي چې کله ولا اس واغستو نوکر د بازار نه راوستلو نو ورته ویل چې جی دا د دنه دا اس ما په 300 درهم واغستو، دله روپۍ ورکا. هغه د اسونو ماهر و، اس چاپېره وکتل ورته تاسو ساده موندلی دی، غریب دی دوکه کړی دی، دا 300 روپو است. 800 درهم یې ول ورکړه، 800 درهم. هغه ورته ویل چې ما په 300 درهم د هغه سره بیه کړې او تا 800 درهم ورکړه. ما د رسول الله سره یو بیعت کړی دی او د قیامت په ورځ راته وایي چې ښه ته هغه یې مسلمان خو خیرخواهي، تا زما سره بیعت کړی و چې زه به د هر مسلمان خیرخواهي لټوم، نو که دا اس ما په 300 روپۍ اخیستلی وی نو زه د پیغمبر سره څنګه مخامخ کېدی. او هغه بیعت چې ما کړی دی ځکه دا زما اس وی، نو که چا ځان مړ کړی وی نو ما د 800 درهم نه کم نه خرڅو. اوس تاسو په خپله سې سوچ وکړئ، زه رښتیا وایې یو سړی دی هغه به مجبوره دی او ستا سره ښه روپۍ در سره دي، بنډلې در سره دي، او هغه وایي چېرې زه مجبوره یم او ما ته تکلیف دی او بیماري ده او قرضونو والا، بارګینانو، پراپرټۍ والا او دغې انډرپلو والا ګیر کړی ما، او زما دا ځمکه چې دی نو دا خو د 10 لکو روپو ده، خو زه په 15 لکه روپۍ خرڅوم بې عزته کېږم. او هلته ورته پراپرټۍ والا جګ ناسي او هغه ته ښه پته لري د دې ځمکې قیمت سره 10 لکه روپۍ دی، او که زه بیا خرڅوم ځان له نو بیا هم پکې 1,50,000 ګټلی شم او دی د هغه نه په 15 لکه روپۍ واخلي. دا کوم مسلماني ده؟ دا څنګه مسلمان دی؟ او خانه دا اودسونه به کوي او دا خرپ پې جوړ کړی او خانه دا ښکته کېږي او پورته کېږي به، او ښه ورته پته لري چې لکه دا زه کوم کار کوم دا ګڼکپي ده، دا د هغه د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل دی. مړه دې ته مسلمان دی نه، خو عبدالله ابن ابی سلول خو هغه رئیس المنافقین دی، خو دا مسلمانی نه ده، دا منافقت دی. مسلمان به د مسلمان خیرخواهي وروره ولې خرڅې؟ زما مجبوري ده. تا ته پته لري چې یاره څو قرضې په دې وخت کې ورکړي نه ورکوي خلک، نو بیا د هغې دپاره موزون ریټ چې کوم دی وایي چې وروره ته هم پکې ګټه وکړې او هغه غریب به هم چې کوم دی د یو مسلې تاوان نه بچ. دا مسلماني مونږ کولی شو؟
نه زه کولی شم نه تاسو کولی شئ. مونږ خو ناست هم دغې ته یو، بلکې زه خو وایم د بعضې خلکو یو سوچ دی دا زما دومره بدې شي، زما بدې شي ستاسو بدې شي یا نه. د بعضې خلکو سوچ دا دی چې ما دا هر څه واخیستی، الله دې غر که بس که چې دا ټوله دنیا مې واخیستی او دا ټول پاکستان مې واخیستی او دا ټول خال مې واخیستی. دا یې سوچ دی. ګوره تاسو ته پته را زه معلومومه دي چې زه د دماغونه دننه ورننوتی نه یم، خو زه د دې نه معلوموم چې دا د سوچ دی، دا د فکر دی چې زما په خوا کې څوک نه وي، دا هر څه ما واخیستی. خو دغه خلک دا به د دنیا نه داسې ذلیل او رسوازي ته یاد ساته چې له ډېرو هغه پاتې شو که نه زامونه یې داسې وړاو کړه چې سمې نخرې پرې وکړې. دا سوچ ډېر غلط سوچ دی. یو د چا د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخیستل، یو دا سوچ کول چې دا ټول خلک ما وزغلولې او په څه طریقه مې مجبوره کړې ما دا وکړې ما دا وکړې. نو دا کار نه کوي. امام بخاري ورته وویله چې ما د هغه سره لوز کړی دی په ژبه باندې چې تا ته په 10,000 درهم چې راشي بیا به ګورم در به کړم، اگر که ما سره بیع نه ده کړې او نن سبا څه حال دی بازار کې ستاسو وختي نه خبره ده. په وخت کې خلک وایي دا زیاتېږي او دا زیاتېږي. ستاسو په یو تېر شوي حکومت کې د شپې په 100 روپۍ چې کومه دی سیمنټو بوجۍ او ډایرکټ 200 روپو ته رسېدلي وو په یو شپه کې. هغه ستاسو نه هېر دی. هغې خلکو چې کومه دی نو کپنونه تړلي وو چې په دومره باندې لیټر دی ځان مړ کوو، اوس په 100 باندې لیټر دی اوس ځان ولې نه مړ کوي. په 100 روپۍ په یو شپه کې چې کومه دی دا سیمنټ ګران شوي وو، د 100 روپو نه 200 روپو ته رسېدلو. او په بازار کې یو سړي سیمنټ اخیستی دی، هغه ته 100 بوجۍ شمار کړي، د هغه چت دی سبالی چت دی او هغه 100 بوجو پیسې ورکړي دي. دا پیسې شوې، دا زما بوجۍ شوې، دا ما جدا کړې. سهار وختي به ګاډی راځي او هغه به ډاټسن وړي، ځکه چې زما صحیح ښودو ځای نشته نه دې ځای نه به وړي. بیه تامه شو، هر څه وشو. کله چې سهار راغی او ورته ویل چې هغه سیمټ یې دننه ایستلي ګودام ته او ده ته ویلې چې هغه سیمټ را باندې سهار وختي یو سړی راغی او ځان یې انګارو کې واچو، هغه باندې زورور شو، هغه رانه واخیستله. ته د خپلې پیسې واخله او د دغې بل دوکاندار نه چې کوم سیمټ واخله. هغه ورته ویلې چې ټیک ده سیمټ دی جو ستا سره تا وخرڅ کړو جو هلته به واخلم په 100 روپۍ بوجۍ دي او کم کاغذ چې دله ورکړی دی نو هغه یې ترې اخیستی دی نو هغه یې بس سري کړی دی او ډسبین ته یې اچولی دی. دی چې بل دوکاندار له ورغلی هغه ته ویلي دي هغه ته وروره په 200 روپۍ بوجۍ سیمټ دي بېګا ګران شوي دي او زما د خو سهار وختي چې راغلي ما ته هم په 200 روپۍ پرېوتي دي، زما به کې 15 یا 6 روپۍ ګټه ده په بوجۍ کې او دا خو په 200 روپۍ دی. لکه ما دا پلانکي نه وی دا خو ستا سره دوکه کړله. دا خو چې راغلی نوکر ورته ویلې سیمټ دننه پراته دي. بار دی ورته ویلی چې دا مال اوس جګړه هم کړله، ستا سیمټ چې کوم دی سهار وختي کسان اوس یو دننه کړي دي ځکه چې سیمټ بېګا ګران شوي دي. اوس دا زمونږ کاروبار دی، دا زمونږ ګټه ده، دا زمونږ دوکانداري ده، دا زمونږ دوکهبازي ده. او بیا وایي یاره زما مال بالکل حلال دی. څنګه حلال دی؟ ځکه چې زه خو مونځ کوم، زه خو 15 وخته مونځ کوم. نو د دې مطلب دا دی ستا مونځ د سر نه کېږي نه چې منځونو ته برابر نه کړې، د ملاوټ او د دوکې نه بچ نه کړې او د دغې حرامیتوبونو نه بچ نه کړې. دا څنګه مونځ دی؟ خو تا مونځ نه برابر کړی. که ستا مونځ برابر دا کارونه به تا نه کړی. ته به امام بخاري وې، ته به امام ابو حنیفه رحمه الله وې. هغوی مونځونه خپل برابر کړي وو، نه حرام خواره نه وو. نو اولنۍ غټه فتنه د مال چې دی نو سره هغه دا ده چې په ګټه کې چې کومه دی د حرام او د حلالو تمیز ختم شي. د حرام او د حلالو څه نه وي، تمیز نه وي. دا ټوله غټه چې کومه دی نو سره حرامیتوب دی او فتنه ده د چا د مال. دویم نمبر بیا فتنه سره هغه جمع کول دي. هغه جمع کول دي او زکات نه ادا کول دي. حقوق پکې نه ورکوي، نه پکې د رشته دار حق شته او نه پکې د ګاونډي حق شته او نه پکې د غریب شته او نه د مسکین شته. بس جمع کول او جمع کول، جمع کول او جمع کول. زکات مکات پکې نه. زکات خو څوک ورکوي؟ زکات خو هغه خلک ورکوي چې یا ډېر د الله نه یېرېږي او یا زیات نه زیات چې کوي په هغه باندې زکات یې واته 10 لکه روپۍ راځي.
لیکن چې کوم خلک چې کوم دی د 1 ارب روپو مالکان دي هغه 2.5 کروڑ روپۍ زکات چرته ورکوي 2.5 کروڑ روپۍ زکات چرته ورکوي د بوجۍ نه به جامې جوړې کړي دومره غټې غټې جامې به اغوستلې خلک په چې کوم دی نو په دې باندې دوکه کوي چې زه بزرګ یم او بیا به د بعضې څه حضراتو سره د مولیانو سره او د دې خلقو سره به چې دی تعلقات جوړ کړي وي هغه به راځي او ډوډۍ به پرې خوري وایي به چې بس دا خو ډېر غټ بزرګ دی او د اسلام د یو رکن نه چې کوم دی نو عملا انکار کوي عملا چې زکات دی نه ورکوي عملا د هغې نه انکار کوي نو بله فتنه د مالداره چې یو خو داره چې دغه شو او بل دا چې بیا د فتنې خرچ کولو تمول کوي خرچ کوي نه پکې زکات ورکوي نه پکې حقوق ادا کوي نه پکې د ګاونډي خیال نه مسکین دا مال د ما ستا یوازې نه دی زما او ستا په مال کې د غریب حق دی د مسکین حق دی او د بیمار حق دی او د رشتہ دار حق دی او د ګاونډي حق دی سب حق به فرض وي او سب واجب وي او سب سنت وي او سب مستحب وي اوس که فرض که دغه حقوق خیال پکې نه ساتي نو دا دویمه غټه فتنه د 4000 مال دریم نمبر غټه فتنه د مال بیا خرچ کول دی نو دا هغه خلک دی چې هغه څه خلک خو به داسې وي چې هغه د خرچ کولو په چل نه پوهېږي کنجوسان به خو څه خرچ په داسې خرچ کوي چې هم کنجوسان یا به خرچه به چا کې کوي خرچه به په غیر شرعي کارونه باندې کوي په حرامو باندې به کارونه کوي والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا ایماندار خو هغه خلک دی چې خرچ کوي نو نه اسراف کوي په حرام یې خرچ کوي نه کنجوسي کوي وکانه بین ذلک قواما دی پر درمیاني لار باندې روان دی نه خپل مال ختموي نه خپل مالداري ختموي خو نه په خپل مال کې چې کوم دی نه حق پرېږدي نه پکې د الله حق پرېږدي زکات پکې پرېږدي او نه پکې د بنده حق پرېږدي نه ملاوټ کوي من غش فلیس منا کې هم نه دی بلکې د خپل مال چې کوم دی خیال ساتي زکات تی ذره برابر بلکې احتیاط دا کوي چې زکات پکې 2 لکه کېږي نو دی یو 10 زره پکې زیاتې ورکوي که زکات چې کوم دی نو هغه د په مال کې 2 لکه کېږي نو د هغې نه زیاتې ورکوي ولې ځکه دی محتاط دی په دې خبره باندې دا ښه خبره ده لہذا مال ښه شی دی حلال مال حلال ګټه حلال تجارت حلال دکانداري حلال کاروبار چې پاکې دا 3 وړه عیوب نه وي نو دا ډېر اوچت صفت دی او که چېرته دا عیوب پکې وي نو دا صفت بیا سره دا یو ډېر بیکاره صفت دی دا د مؤمن صفت نه دی دا د منافقانو صفت دی الله تعالی دې زموږ ګټه هم پاکه کړي او الله تعالی دې زموږ د مال ساتل هم پاک کړي او الله دې زموږ خرچ کول هم څه کې پاک کړي او الله تعالی دې زموږ اعمال و عبادت برابر کړي